جی ګرانو کتونکو بریک باندې راتلو وړاندې مونږه د پیښور ضلعي ناظم محمد عاصم خان سره خبرې اترې کولې او د هغوی وینا وه چې ضلعي انتظامیه یا ضلعي حکومت د تجاوزاتو خلاف وخت په وخت کارروایي کوي، خو د ضلعي انتظامي خپلې ذمهوارۍ دي او دغه شان بیا لاندې د پیښور چې کوم ټاون ایډمنسټریشن دی یا د هغې چې کوم منتخب خلک دي د هغې خپلې ذمهدارۍ هم دي او هغوی په هغه ذمهدارو کې تر ډیر حده پورې با اختیار دي. نو د هغوی وینا وه چې دغه شان که چېرته د هغوی نوټس کې راوستی شي نو هغوی به ضرور کارروایي کوي. ګرانو کتونکو موږ ګورو چې دغه د تجاوزاتو خلاف چې کله کارروایي کیږي بیا زموږ د ډیرو رونو د ډیرو خلکو په هغې کې روزګار متاثره کیږي. لکه زموږ چې کوم په دغه بازارونو کې چې څوک په ریړو کې میوې خرڅوي یا چابړي فروش دي یا نور مختلف قسمه څیزونه خرڅوي، نو ظاهره خبره ده هغه خلک د روډ د پاسه ولاړي او چې بیا د هغوی خلاف کارروایي کیږي نو هغوی بیا احتجاج هم کوي، خفقان هم کوي، شکایت هم کوي او هغوی دا ګڼي چې دا د هغوی د خپل حق نه محرومه کولی شي. یقینا دا په خپل ځای باندې یوه مسله ده، روزګار او بیا بېروزګاري او بیا د روزګار مواقع دلته کې نشته، خو زموږ بازارونه، زموږ لارې کوڅې، زموږ د تګ راتګ لارې، زموږ سړکونه دا که تنګ وي نو ظاهره خبره ده د هغې نه به هم خلکو ته تکلیف به هم وي او روزګار به هم متاثره کیږي. ځکه چې موږ ګورو چې زموږ مختلف بازارونه بیا په هغې کې صورتحال دا هم وي چې کم دکاندار وي هغه یا خو وړاندې په خپله په هغه فوټپات باندې قبضه کړي یا هغه یې فردر بل چاته په کرایه باندې ورکړي. چېرته څوک چابړي فروش ناست دي یا بل څوک کس ناست وي هغه هلته کې شوکیس یخي او په هغې کې څه خرڅوي او دام اطلاعات دي چې بیا دغه دکاندار د هغه نه د دغه ځای یا د دغه ناستې د دغه لږ ځای څه کرایه هم وصولوي. دا هم یو صورتحال دی او که یو طرف ته موږ سرکاري ادارې یا پولیس، ټریفک پولیس یا بلدیاتي ادارې یا ډسټرکټ ایډمنسټریشن هغه د تجاوزاتو په حوالې سره ذمهوار ګڼو نو موږ په خپله هم بطور اوسیدونکي، بطور وګړي او شهري هم د دغه صورتحال ذمهوار یو. څنګه چې موږ خبره وکړه چې د قبرستان نو د قبرستان د تجاوز یقینا چې چاته اختیار نه دی ورکړی شوی، چاته اجازت نه دی ورکړی شوی، بلکې دا غیر قانوني قبضه شوې ده. او ګرانو کتونکو دا یو صورتحال دی او ملک مهر الهي صاحب څوک چې زموږ د تاجرانو د اسوسییشن مشر دی هغوی موږ سره کمیټمنټ و، زموږ به خواهش و چې د هغې موقف هم موږ په دې حوالې سره اخیستی وي او د هغې سره مو هم خبرې اترې کړې وې، خو د هغې سره دا وخت زموږ رابطه نه کیږي او خواهش به زموږ دا وي چې موږ خپل بل سیګمنټ طرف ته لاړ شو او د هغې نه وړاندې په دغې حوالې سره د ښار د ښکلا په حوالې سره، د ښار د لارو کوڅو د کلاوېدو په حوالې سره خپل ذمهداري هغه هم ترسره کړو. ګرانو کتونکو دویمه چې کومه ایشو ده هغه هم ډېره زیاته مهمه ده د صحت په حوالې سره، د انساني ژوند په حوالې سره او بیا په خصوصي توګه د په حوالې سره چې کومه ده د لشمینیا چې کوم بیماري ده د هغې په حوالې سره کوم خبرونه چې موږ ته د لکي مروت ته تېرو ورځو کې راغله د کرک نه راغله یا د نوښار په حوالې سره، نو دغه بیماري د ماشو نه خورېږي او ډېر تیزۍ سره روانه ده، خلک اسپتالونو ته وړلی شي او ظاهره خبره ده چې په کومه علاقه کې وبا راشي بیا هلته کې د صحت چې کوم سهولیات دي هغه هغې ته پوره کیږي نه. واړه اسپتالونه په هغې کې که یو طرف ته د هغې کیپیسټي په دې لحاظ سره دومره نه چې هلته د زیات مریضان داخل کړي شي، نه بل طرف ته دا هم صلاحیت نه چې هلته د هغه مخصوص مرض ماهرین ډاکټران به وي او که نه به وي. ظاهره خبره ده بیا د صحت د محکمې د هغې ذمهواري جوړیږي. زموږ کوشش کوو چې جی د موږ همکار د مشرق ټلویزیون نماینده په کرک کې عبدالله خټک هغه موږ سره په لاین دی. السلام علیکم عبدالله. وعلیکم السلام. عبدالله ډېره مننه کوم موږ ته مو وخت راکړو او چې کوم خبرونه موږ سره دي په کرک کې، په لکي مروت کې او په نوښار کې د لشمینیا بیماري، کرک کې څه صورتحال دی؟ جی بالکل کاشف صاحب که موږ د کرک صورتحال خبره وکړو نو په کرک کې زموږ اطلاعاتو مطابق یا چې کوم د محکمه صحت ریکارډ مخې ته راغلی دی د هغې په مطابق تر دې د مخه په دې دوه نیمو هفتو کې زر پورې کیسونه چې کوم دي هغه مخې ته راغلي دي. په دې کې 800 کیسونه چې کوم دي هغه نوي دي او 200 کیسونه چې دي
هغه زاړه یادولي شوي دي جی د چې په هغې کې شپږ نیم سوه رنځوران داسې دي چې هغه د لیشمینیا نه متاثره خلک دي او هغوی ته چې کوم دی په ګورنمنټ سطح باندې نه په پرایویټ سطح باندې علاج چې کوم دی ورکړی شوی دی دا خبره موږ ځکه کوو ځکه چې دلته کې د ینګ ډاکټر اسوسییشن او ورسره تلها فاونډیشن یو چې کوم دی میډیا ارګنایزیشن دی هغه چې کوم ګلوکنټایم انجکشن دي هغه پرووایډ کړي دي ډېر رنځورانو ته او دغه رنګې د جمعیت چې پخوا یو سیاسي امیدوار هم پاتې شوی دی او سابقه صوبایي امیدوار هم پاتې شوی هغه یو نیم سل ستنې چې کوم دي د ګلوکنټایم هغه محکمه صحت ته ورکړی شوي دي که موږ د په کرک کې د دې لیشمینیا کیسز خیسلی خبره وکړو نو په 2014 کې زر نه زیات کیسونه مخې ته راغلي وو په 2019 کې د زر نه زیات کیسونه مخې ته راغلي وو او په 2018 کې بیا د 2.5 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي وو خو په دې حواله تیر ګورنمنټ څه خاص اقدامات نه وي کړي چې هغې د وجې نه په علاقه کې چې کوم د لیشمینیا صورتحال دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه رنګې که دې ځلې چې کوم لیشمینیا کیسز مخې ته راغلل او په میډیا باندې خبرونه پس موجوده حکومت د دې نوټس واخیستو او ایمرجنسي چې کومه دغه نفیظه کړه د اتوار په ورځ هم د محکمه صحت کسان چې کوم وو هغه په علاقو کې هغې سروې کوله خو د ایمرجنسۍ باوجود هم نه خو ګلوکنټایم چې کوم انجکشن دي هغه ضلع کرک ته راغلل او نه چې کوم د دې فوګ چې کوم سپری کېږي په علاقو کې د هغې دپاره څه فنډ راغلل یا لایبلیټیز جاري کړی شول نو د هغې د وجې نه محکمه صحت چې کوم دی په سرکاري توګه چاته څه امداد نه دی ورکړی جی ډیره مننه کوو عبدالله خټک د کرک ضلعې د لیشمینیا د مرض او د مریضانو په هکله موږ ته اپډیټس راکول او ګرانو کتونکو تاسو واورېدل چې په کال 2014 کې زر کیسونه بیا په کال 2019 کې زر کیسونه بیا په کال 2018 کې 2000 نه زیات کیسونه او اوس یو ځل بیا یعنی په دغه کال کې هم زر کیسونه مخې ته راغلي دي او چې په هغې کې 890 کیسونه دا مخې ته راغلي دي یقینا چې صورتحال ټیک نه دی او د هغې وینا وه چې هلته انجکشنو کمې هم دی او بیا د دې د پریونشن یا د دې نه د حفاظت د هغه انتظامات هم تر دا دمه پورې نشته د دې سره سره چې کومه خبره د شری په حوالې سره د دیر د علاقې د دیربالا د علاقې چې کوم صورتحال دی اگر چې دا ویل کېږي چې وزیر اعلی صاحب نن د هغې نوټس اخیستی دی او هدایات جاری کړي دي خو هلته صورتحال څه دی زموږ د مشرق ورځپاڼې همکار محمد عمران هغې سره به موږ رابطه کوو او د هغوی نه به موږ ډیټیلز اخلو چې په دیر کې د حوالې سره صورتحال څه دی محمد عمران موږ سره په لاین دی السلام علیکم عمران وعلیکم سلام سرجی عمران ډیره مننه کوو موږ ته مو وخت راکړه په دیر کې چې کوم صورتحال دی صدیقه بانډه کې د ماشومانو دغه مرض د شری په حوالې سره تاسو ته څه اپډیټس دي سرجی دا خو د دیربالا یو علاقه ده او شیرۍ دره صدیقه بانډه په دې کې یو کلی دی دغه ریزه علاقه ده دغلته واوره پرته ده ډېره زیاته او لارې چې کوم دي هغه هم بندې دي دغلته روډ بند دی خو بهرحال دغلته جي خسره چې کوم میزل ورته وایي جي شری جی دغلته شری عام شوی دی جي د هغې د وجې نه یو ماشومه د اصغر خان چې کوم دی نن وفات شوه او په ټول کلي کې چې کوم دی په ټول یونین کونسل کې د شری وبا چې دا دغه شوي دی جي خلکو کې ډېره زیاته یاره د خپل ماشومان چې کوم دی نو هغه نږدې چې کوم میډیکل سټورونه دي کم مطلب دا دی چې نان کوالیفاید ډاکټران دي هغو ته وړي او علاج پکې خو نن په میډیا باندې خبر شایع شو نو ډي ایچ او چې دی هغه د پولیو یو ټیم چې کوم د پولیو دپاره کوي هغه متاثره علاقې ته ولېږلو خو هلته تقریبا یو څو کورونه وکتل د هغې نه پس چې کوم دی هغه ټیم واپس رالو او د دې زه به دا یو خبره ودې کې دلته دا وکړم چې په دغه علاقه کې یوه میاشت مخکې ویکسین شوي د میزل دپاره او تقریبا ټوله هوښیارۍ چې ده نو هغه د دې میزل د وجې نه دغه د ماشومان چې دي نو ډېر سخت بیماران دي جي دغلته کې تاسو وویل چې یاره ټیمونه ولېږلي شو هغه واپس راغله نو آیا دغه د ضلعي چې کوم د صحت د محکمې واکمن دي د هغې نوټس کې ده دا خبره
جی بالکل ډي ایچ او سره زموږ خبرې شوې خو ډي ایچ او سره چې داسې څه شته نه خو د هغه ځای کم خلک چې کم دی ما سره د هغې رابطې شوي چې یاره ماشومان چې کم دي نو د دې میزل ښکار شوي دي تبې ده او د دې وجې نه یو ماشوم چې کم دی نو مړ دی په درجنونو ماشومان چې کم دي هغه مختلف اسپیټالونو ته وړي شوي دي لوړ دیر ته ملګري ته ځکه چې د دیربالا کې خو د ډاکټرانو دغه صورتحال دی سر جي چې په ډېرو اسپیټالونو چې کوم دی نو ډاکټران نشته نو دیر ته هم پکې راوړی شوي دي او نږدې چې کوم میډیکل سټوري دي هغې ته ماشومان وړی کېږي او هلته د هغې علاج کوي خو پراپر کوم ویکسین دي دپاره یا کوم علاج د هغې پراپر علاج نه کېږي. وزیر اعلی صاحب چې کوم نوټس اخیستی دی د هغې اثر ښکاره شوی دی په دغه علاقه کې؟ بالکل جی ډیپټي کمشنر په خپل چې کوم دی نو په دې وس چې کوم دی نو هغې ته خصوصي ټیم چې کوم دی هغه روان کړی دی خو په دیربالا کې د اسپیټالونو دا پوزیشن دی چې دلته 3 کټګوري اسپیټالونه دي برول واړی پاتراک جی دلته د ډاکټرانو ډیر زیات کمې دی زه به دا ووایم چې په ډسټرکټ هډ کوارټر اسپیټال چې کوم دی هلته یو میډیکل سپیشلیسټ دی چې د هغې سره د ایم ایس چارج هم ورسره دی او دلته صرف په ډي ایچ او کې چې ډسټرکټ هډ کوارټر اسپیټال دی د 10 لکه آبادۍ دپاره په هغې کې صرف 2 چلډرن سپیشلیسټ او یو میډیکل سپیشلیسټ چې کوم دی نو دا شته جي باقي چې دلته په 32 بي ایچ او کې یو ډاکټر نشته ټول 32 بي ایچ او چې دی هغه خالی دي د نرسنګ سټاف دومره کمې دی چې نرسنګ سټاف د نه هونې برابر دی پیرامډیک سټاف هم دلته بالکل مطلب دا چې کم دی دلته جی د میډیکل کم سپیشلیسټ چې دی د هارت سپیشلیسټ نشته جی آرتوپیډیک سپیشلیسټ نشته جی سکن سپیشلیسټ نشته جی پورا ضلع کې ټول ضلع کې جی انټي سپیشلیسټ نشته پیتھالوجي نشته جی انستیزیا نشته زبرداوی مجید په ټول ډسټرکټ کې ګاینیکالوجست چې د نو د هغې پوسټ نشته جی هغه نشته جی محمد عمران ډیره مننه کوو د دیربالا د صحت د سهولیاتو په هکله موږ ته اپډیټ راکول او بیا په خصوصي توګه د شری مرض چې کوم په صدیقه شیرې درې هلته یو وبا راغلی ده د هغه خلکو د مشکلاتو نه هم موږ خبرولو او یقینا چې پورا یو ضلعي هډ کوارټر هلته د سپیشلیسټ ډاکټرانو کمې دی یقینا دا د صوبایي حکومت یا د صحت د محکمې مخې ته یو ډېر لوی سوال دی او په دغه باندې به موږ خبرې اترې د دغه وبا حوالې سره هم کوو د صحت د محکمې سیکرټري صاحب ډاکټر فاروق جمیل هغوی موږ سره کمیټمنټ کړی دی د ټلیفون د لارې به موږ سره په پروګرام کې شریک وي خو وخت د دمې شوی دی یو ځل بیا دمه کوو بیرته راځو ګرانو کتونکو تاسو موږ سره اوسئ